دوه میاشتو ماشوم ځکه په زنګو کې پاتې شوی دی چې هغې خبرې نه کولې جي نو هغه ځناور هم د هغې په خبرو نه پوهېدو که نه او دا ماشوم هم د دغه ځناورو په خبرو نه پوهېده. څومره پورې چې موږ معلومات کړو ډي اف او صاحب سره وغیره نو داسې د ځناور وغیره څه خبره نشته دی. پوسټ مارټم رپورټ به انشاءالله موږ ته میلاو شي د هغې نه به حقایق هم مخې ته راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. نیکې هیلې پیرزونې په دې هیله باندې چې روغ جوړ تکړه به عزتمندو نن یو 3 ورځې وړاندې چې کوم واقع شو چې په هغې کې ویل شوي دا چې یاره په یو کور باندې کوم منظری راغلی دی یا یو ځناور راغلی په هغې کې یو 3 کسان چې دی هغه کوم شهیدان شوي وو. کتونکو په وطن کې په کلي کې په دې علاقه باندې هم ډېره د خوف او د یرې خبره وه. عزتمندو نن موږ راغلي زموږ پولیس اهلکار چې کوم دي زموږ سره ډي اس پي پیر صاحب هم هغه پیر سید صاحب هم هغې موقع له ځان نه رسولی دی چې د غرونو سر ته که زه تاسو دا ووایم نو زه دلته چې کوم ولاړم نو اسمان ته ولاس رسي دا دومره یو دنګ ځای دی. کتونکو ډېره د افسوس خبره ده او د دغې دپاره چې د خپلو عوامو په حضور کې زه دا پروګرام راولم چې راځئ سچایي څه ده. کتونکو موږ سره راځئ. عزتمندو هغه شخصیت د کوم چې په منګوره باندې په دې خاریه باندې الحمدلله د هغه ډېر بې انتهایي خدمت پراته دي. پیر سید صاحب راسره ولاړ دی. راځئ په دې حوالې سره یو 2 خبرو پوښتنې کوو د دغې لپاره چې یاره عوام چې خوف دی کومه یره ده چې هغه یره د هغې د زړونو نه وځي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جي څه ګڼئ جي او په دې خبره کې څومره رښتیا دي څومره سچایي ده پکې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېر زیات شکریه چې تاسو رالی او زموږ د پولیسو موقف پکې اورئ او علاقې ته زموږ په وساطت باندې بیا د خپل میډیا په وساطت باندې یو پیغام رسول غواړئ. یو ځلې بیا شکریه. کومه واقع چې شوې ده په دې کې په باریک بینۍ کې کاروایي شروع ده. څومره پورې چې موږ معلومات کړو ډي اف او صاحب سره وغیره نو داسې د ځناور وغیره څه خبره نشته دی. پوسټ مارټم رپورټ به انشاءالله موږ ته میلاو شي د هغې نه به حقایق هم مخې ته راشي او د کم خلکو کې چې د ځناور متعلق کومه یره خوره ده دا بې ځایه ده. انشاءالله داسې بسني حقایق په ډېر زر مخې ته راشي. ضربي صاحب ستاسو دلته د راتګ او بیا تاسو څنګه ووایي اسمان سره واقع ده چې دا بالکل زموږ ټاپ دی. بالکل لاس لګي جي. ډېره مننه مهرباني جي. سر د دې حوالې سره راته ووایي چې تاسو ته څنګه پیشنګویي شوه تاسو نن د پولیس اهلکارو سره زموږ د افسرانو سره هم بره د غر دې سر ته راوختلی تاسو څه ګڼئ جي؟ بس زه خو به تاسو ته دا ووایم په ضربي صاحب واقعیات د هر څه شوي دي ډېر بد شوي دي که هغه د هر طرفه چې شوي دي او انشاءالله زه د پولیس سره هم بېګانه په رابطه کې وم او مشران زموږ پکې راغلي هم دي. زه پخپله په دې سپاټ ته راغلی وم هر څه ما پخپله باندې چک کړو کم ځای کې چې کم وقوع شوې ده کوم ماشوم هغه مشره زنانه بیا هغه ورپسې ګورې ټول ځایونه موږ وکاته او په دې غم کې چې کم دی لکه څنګه چې دا نن سبا دا ویډیو وایرل شوې ده هر سړی به دې دک کې دردمند دی نو موږ هم د دې خاورې بچي یو دا زموږ خویندې میندې دي هر سړی په خپل کور کې خویندې میندې لري نو موږ ورسره به برابر شریک یو او انشاءالله ډېر زر به حقایق دغه مخې ته راشي چې انشاءالله دا د څه د وجې نه شي او څه شی دی انشاءالله ډېر زر به زموږ پولیس پکې هم لګیا دي او موږ د دې کوړمې سره خیبر پښتونخوا حکومت او کوم چې زموږ مرکزي حکومت دی انشاءالله دې سره بشانه ولاړي هر نمونه تعاون ورسره زموږ د طرف نه هم دی او انشاءالله چې کوم ځای کې هم ضرورت راتون انشاءالله موږ ورسره ولاړ یو. درنګ جهان مننه ژوند یو نصیب شه. څه ګڼئ سر تاسو هم دومره لرې راوختلی تګ یې وکړو هغه کور ته ځان ورسولی واقعونو ته دغه حوالې سره څه وایي جي څه ګڼئ؟ ربیع خان ستاسو ډېره مهرباني بل ستاسو میډیا وراله هلکان ینګ هلکان دا دویم دریم کسان دي چې موږ لرلو دلته کې او دا ځای ډېر زیات په ټاپ باندې ضیاء الله خان تاسو ته ووایي چې قابو ده چې اسمان د سړي لاس رسي او دې ځای ته راتله بیا خاص کر ډېره لار به کې پیدل دا ډېر دغه دي ستاسو راتله دا یو جدوجهد دی او د خلکو ته حقایق سامنے راوستلي نو دا وقوع چې شوي ده ډېر زیات ظلم شوی دی ډېر زیاتی شوی دی که دا ځناور دی او که دا بني ادم کړی دی نو دا به انشاءالله حقایق ته رسو
تاسو زموږ ډي اس پي صاحب خبرې وکړې پوسټ مارټم رپورټونه موصول شي نو د هغې په مناسب به انشاءالله د قوم سره دغه وکړو او داسې څه د یېرې ترهې خبره نشته داسې یا ځناور یا سې دغه نو هسې زموږ شک و شبهات دي چې د پوسټ مارټم د وجې به هغه هم انشاءالله وځي نو دا داسې د ځناور څه خبره نشته ډېره زر ده چې انشاءالله ډېره مننه صاحب ډېره مننه عزتمندو هغه زیږي لرالم په کوم ځای کې چې د مور وینه پرته ده دا وګورئ عزتمند دی دا د مور وینه ده دا مسلې له هم راځم جي الله رب العزت ته یې نه چې دا ستا مسله وه یا ربه دا ته وګوره دغه مسله چې دا وروره دا مسله لکه راولې چې د زما د عوامو ته تاسو وښیي عزتمندو دا د مور صاحب وینه ده چې په مسله باندې هغې سرې ښودی دی هغه عالي ده داسې ځناور تاسو لیدلی دی تاسو ته ما دا ځای وښوجي چې هېڅ قسم داسې ځناور نشته د دې ځناور به انشاءالله دا به ډېر زر انشاءالله حکومتونو زموږ خواست دلته امیب الله صاحب ورور هم راغلی خلیل صاحب هم راغلی دلته پیرسید صاحب هم راغلی دلته طارق صاحب هم راغلی انشاءالله چې هغه ځناور به تاسو ته موږ ډېر زر ده چې د دې سوات نیوز په شیشه باندې به ټي وي په شیشه باندې به موږ هغه تاسو ته وښایو دا ځای کې عزتمندو راغلی دی دا لوری دی پروت دی جي زه خو له ګوتې ځکه نه وروړم جي چې کیدای شي چې د هغې ځناور هغه فنګر پرنټ چې هغه په دې باندې بیا تاسو بیا وګورئ جي دلته کې چېرته هغه ابۍ زموږ هغه مور پیسې خښې کړې وړوکی ځای کنلی په دې لور باندې دغه پیسې پرې ازادي کړي دي جي نه د دوو میاشتو ماشومه صرف په زانګو کې ځکه پاتې شوې ده د دوو میاشتو ماشومه ځکه په زانګو کې پاتې شوې ده چې هغې خبرې نه کولې جي نو هغه ځناور هم د هغې په خبرو نه پوهېدو که نه او دا ماشوم هم د دغه ځناورو په خبرو نه پوهېده حقه دې صرف بچ پاتې شوې ده راځئ موږ ځو تاج محمد خان نه حالات اخلو چې دې دیوال باندې عزتمندو دا وینه تاسو ګورئ دا د ابۍ لاس دی جي ما ته راځئ دا هغې خپل بچوړي د هغې شهیدې وینه درته هم ښایم راځئ کتونکو دا د هغې ماشوم وینه دی دا کومه چې تاسو ګورئ چې د دې ستنې په خوا کې جي دا د هغې ماشوم وینه ده عزتمندو دا تاسو وګورئ چې دا د هغې شهیدې انشاءالله دا به هم رنګ راوړي موږ د دې کور له وایقینو سره تاسو بهر میلاوو او د تاج محمد سره میلاوم چې د تاج محمد زړه څه وایي کوم چې د ګنو کار له تللی د ګنو مزدوري کوله کم چې هلته کې خپل ګزارانې کوو چې هغه د دې خبرې نه خبر شوی چې د هغه خپله مور د هغه خپله ښځه او د هغه خپله خورزه بیا ماشومان بچي راځئ موږ سره راځئ مخبرې ته ځو تاج محمد خان ته هلته عزتمندو د هغې کور نه موږ راکوشو جي هم دغه رنګ هغه ځناور چې کوم دی هغه بیا دې ځای کې ته هم راغلی عزتمندو هغه دغه له خو موږ لاس نه وړو جي ځکه چې دا د پولیس په خپل تعویل کې دي بیا دې ته وګورئ عزتمندو دا هغې ځناور بیا دا شی زما په خیال د ځناور داسې غاښونه شته هم که نه چې هغه دا کوک کې او دغسې کې او جرنده کولاو کې هغه بیا د دې کمرې نه څه کالي پتري څه د هغوی غریبانانو کم هغه د رزق هغه کم ګټلی رزق هغه تیویسي موږ سره راځئ تاج محمد خان سره به خامخا میلاویږو عزتمندو رالو تاسو که دا درې قبرونه یې دي چې دا د هغې ماشومې قبر دی دا زموږ د هغې مور صاحبې قبر دی هغه زموږ هغه بله خور چې کومه شهیده کړې شوې ده جي دا هغه د هغې قبر دی راځئ جي چې په دنیا کې نن په تاج محمد باندې څه تېر شولو تاج محمد په پنجاب کې د ګنو کاروبار کې غریب د خپلې د دې مور دپاره د دغه بچي دپاره د دغه کور ودانې دپاره هغه هلته کې تللی و او هلته د ګنو مزدوري کوله چې د دوی د حلالو رزق زه پیدا کړم دغه مې ورویره ده او دغه یوه مې کور واله ده هغه اړیا مې مور ده جی تاسو سره تللی وو جي تاسو مونږ مزدورۍ دپاره تللي وو ګانو کار له جی او هلته راته خبر شو بیا رالو جی او چې مونږ رالو بس دغه حالات دې نه مخکې د ابۍ ستاسو سره چېرته ټلیفون خبرې کړې یا کور ودانې دي د دې نه یوه شپه مخکې خبرې کړې خبرو کې ته څه وي څه یاد دي داسې څه درد دې دله درکړی سره ولېږه یا ستا په باره کې څه ولي وو بس نو دغه یې راته ووایي چې بس ما یا بی واورې شوي دي درځم ته نشي جارو کولی او تانګی وو نو هغې راته ووایي چې بچیا وي دلې سور جمع دی خپله مزدوري کوه غریبوالی دی جی دلې به څه وکړي کور ودانې ته څه خبرې کړې وي جي یاره هغې سره ولېږه یا بچو له سره وله یا جامې جوړې وغیره نو خامخا دا خو به ویلي جی د حکومت وخت نه څه غوښتنه کوې څه به کوې مخې ته څه د حکومت ته دا غوښتنه کوم زه یم چې نن تاسې ټول حالات ولي دپاره د زما د کور نه قصابخانه جوړه شوې ده زما غونډ ټبر تباه شوی دی دغه ستاسې د مخې خبره ده جی نو زه وایم چې ستاسې په زړه څه تېرېږي زما خو جدا حل دی خو تاسې مسلمانان یې په خپل زړه یې راولی جی
نو زه وایم چې داسې سړی چې زما د مخې یا یې پانسي شي او یا ورله ښه مضبوطه سزا ورشي چې لکه زما د مخې چې زه وینم. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب څه ګڼئ یو پیغام سور کوي او ستاسو په نظریه کې تاسو خو د الله لارې نه ډېر زیات خبرې دي چې دې دپاره به څه موږ کېږي؟ خو په دې وخت کې چې کله سړی دا واقعات ویني او دا منظر موږ په خپله ولیدو یقینا چې زموږ حواسو کار پرېښودو. موږ به کتابونو کې قرآن او حدیث کې د جهالت د دور واقعات لوستل نو موږ به وایو چې دا څنګه سخت زړه والا خلک وو، سنګدله خلک وو چې ژوندی لوڼه به یې ښخولې او بېګناه خلک به یې داسې په ظلم باندې شهیدانول. نن موږ هغه منظر په خپلو سترګو ولیدو چې دا دومره سخت منظر دی، قیامت خیز منظر دی. د قیامت یو منظر چې دی هغه پیش کیږي. زه یم چې د دې نه لویه د ظلم بله انتها نشي کېدی، په کمې بېدردۍ سره، په ظلم سره، په کم بربریت سره چې دغه درنده صفت انسانان ورته نشو ویلی چې دغه د انسانانو خونخوار درندګانو په کمې بېدردۍ سره دا شهیدان کړي دي. نو اول په سر باندې خو زه موجوده هغه حکومت چې هغه د انصاف ډېرې لویې او غټې دعوې کوي او د عدل ډېرې لویې غټې دعوې کوي، نو دا انتهایی چې کوم مظلومه خاندان دی او انتهایی غریبانان دي او ډېر زیات د فقر او د مفلسۍ ژوند تیری، د دې سره انصاف وکړلی شي او عدل چې کوم دی دوی ته ورکړلی شي. او دا د مدینې د اسلامي ریاست تصور دا دی چې په یو علاقه کې قتل وکړی شي او دا قاتل معلوم نه نو د هغې قاتل چې دی هغه حکمران وقتي باید چې حکمرانان په دې باندې چې کوم دی نو دا معاملات منطقي انجام ته ورسوي او په دې باندې نوټس واخلي. او زه د عدلیې نه دا مطالبه کومه چې عدلیه دې په دې باندې نوټس واخلي او انتظامیه دې په حرکت کې راولي تر دې وخته پورې چې کوم پولیس محکمه ده نو هغې اورو چې کارکردګي تسلي بخش ده هغې لګیا دي. او زه پولیسو نم دا مطالبه کوم چې کوم تاسو د پروسس روان کړی دی دا منطقي انجام ته ورسوئ. او زه د عامو مسلمانانو د علاقې نه دا اپیل کوم چې زموږ په معاشره کې که داسې درنده صفت خلک موجود دي، داسې د انسانانو د وینو خونخوار خلک، د انسانانو د وینو تږي، نو دا د دې معاشرې دپاره ډېر لوی ناسور دی. زه یم چې د دې معاشرې خلک په خپله باندې د دغې د خاتمې دپاره چې کوم دی نو دغه وکړي ګامونه پورته کړي. فضل ربي پښتونیار صاحب اول خو ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو رالی او په دې غم کې زموږ سره شریک شوئ، په دې تکلیف کې زموږ سره شریک شوئ، او بلکې موږ ګورو چې هر داسې مشکل دغه راځي نو په هغې کې تاسو خپل حاضري کوئ او دا آواز تاسو اعلی حکمرانانو ته رسوئ، نو ستاسو انتهایي شکریه ادا کوم. په دې باندې چې څومره مزاحمت موږ ووایو نو نشي کېدی چې هغه مزاحمت سړی ووایي چې یاره دونه مزاحمت یې پکار دی. که ته دې موږ ډېر څه وایو خو دغه د ستاسو سره مخې دي او دا حالات تاسو ولیدل چې دا کور دا مالک چې دی نو که ته دا حالت ته وګورې دا موږ ته د مخکې نه معلوم دی چې دا په مالي حیثیت باندې هم انتهایی کمزوري دي، بلکې د دې خلکو خدمت کوي خو د چا مخالفت نه کوي. او په داسې حالات کې د یو سړي سره داسې وشي لکه دا څنګه چې مونږ وینو دا د شهیدانو قبرونه دي، نو ته دې هغه مزاحمت زه وایم چې یاره نور زموږ په خولې باندې نه راځي چې موږ به څه ووایو په دې باندې به مونږ خو د حکومت نه زه دا مطالبه کوم چې تدې د هر قسمه مرسته وشي او دا وایم چې تدې د هغه مالي مرسته هم وشي، تدې د هغه د قاتل په گرفتاری کې دیم ته دی مکمل مرسته وشي او پولیس محکمه چې موږ ته بالکل مطمئن یو ښه کارکردګي ده، زموږ نه چې څه قسم تعاون غواړي نو موږ به هغو سره خپل تعاون کوو. ربي صاحب پهله خو ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو دومره تکلیف وکړو دې ځای ته راوختئ او د مظلوم آواز په مخ کې اعلی حکام ته رسولو کې ستاسو د میډیا ډېر اهم کردار دی، ستاسو ډېره شکریه ادا کوو. فضل ربي صاحب دا خو ډېره ناخوشګواره واقعه شو، د ظلم انتها شو ده او موږ د متعلقه د علاقې کوم خلک چې دي دوی ته دا یو سوال کوو چې یاره دا ظلم شوی دی، د ظلم انتها شو ده، بلا وجه ظلم یې کړی دی، قتلونه یې کړي دي. تاسو د داسې خلکو پوښ پناهي مه کوئ. بهرحال په دې علاقه کې به خامخا چاته پته وي پټ خفیه تاسو هغه راز پولیس ته تاڼې ته ووایئ چې یاره دا ظلم شوی دی او د پولیس نه موږ دا اپیل کوو پر زور مطالبه کوو ډي سي پي صاحب نه، ایس ایچ او صاحب نه
چیرې دوی په دې کې څومره د دوی نه کېدای شي وکړي او د صوبایي حکومت نه محفل کوو چیرې د دوی څه مرسته کېږي چې د دوی سره وشي او نور داسې څه دغه نشته. ستاسو ډېره مننه کوم. حقیقت کې ډېر بې انتهایي زیاتې شوې دی او بلکې د زیاتونه زیاتې شوې دی چې یاره چې د ظلم انتها شوې ده. د یو نوي پروګرام پورې خپل ورور فضل ربي پښتون له اجازت راکوي. ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.